बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन्हे टॉपिक जमूं सर दे क्लासिफिकेशन ऑफ इम्प्रेशन मटेरियल मतलब दा دی چې د امپریشن مټیریل به موږ څنګه کلاسیفای کوو نو نن راځي چې هغه سټډي کوو د دې یو شارټ هیستوري د زموږ سره چې ایرلیس ډنټل مټیریل or waxes used in 18 and 19 centuries. Beeswax is reported as the material first used in making oral impression. زموږ سره دا هیستوري د په 18-19 سنچري کې په دې کې بیس ویکس چې دی نو دا زموږ سره انټروډیوس شو چې دا به اولنی میکینګ اورل امپریشن دپاره به زموږ سره یوز کېده دا هغه میټیریل و چې بیس ویکس دی نومو بیا په 1756 کې پیل پاپ چې دی نو فرست ډسکرایب ټیکینګ امپریشن ویت سافت ویکس د سافت ویکس راویستي او ډسکرایب کړي چې دا به د امپریشن میټیریل دپاره استعمالیږي بیا په 1857 کې انټروډیوس شو چارلز سټینډ چې دی نو دا انټروډیوس کړو فرست امپریشن کمپاوند چې یاره کمپاوند چې دی به مونږ د امپریشن میټیریل دپاره استعمالو او بل دی سیریز په 1937 کې فرست یوزډ اگر هایدروکولایډ فار ریکارډینګ کراون امپریشن مطلب دا دی چې اگر دام یو میټیریل دی هایدروکولایډ اگر هایدروکولایډ چې دی دا میټیریل دی چې دی به ریکارډ کوو زموږ سره د امپریشن میټیریل مطلب دا دی چې امپریشن مې اخیستو د کراون او irreversible هایدروکولایډ راویستو مطلب دا دی چې هغه بیا یو پیر به استعمال شو irreversible مطلب دا دی چې یو پیر به دا استعمال شو نو دوباره به دا بیا هم د استعمال قابل بیا به هم استعمالیدل نو دا بیا irreversible هایدروکولایډ چې دی نو دا په 1917 مطلب 1940 سنچري کې د زموږ سره انټروډیوس شو اوس راځو مونږه امپریشن میټیریل طرف ته چې یاره امپریشن مونږه څه ته وایو امپریشن به مونږه داسې سمپلی ډیفاین کوو چې اټ از د نیګیټیو ریپلیکا اف د سټرکچر اف اورل کیویټي be it hard tooth and soft gingiva mucous membrane structure which is used to fabricate the cast or model or the patient and for making crown denture and other prostheses impression اوس به پیژنو چې یاره امپریشن مونږه څه ته وایو امپریشن چې دی دا چې مونږ کله واخلو نو دا نیګیټیو ریپلیکا جوړیږي نیګیټیو ریپلیکا اف د سټرکچر اف د سشي اف د اورل کیویټي جوړیږي مطلب دا دی چې د خولې مونږ چې کله ناپ اخلو نو دا ناپ چې دا زمونږ سره نیګیټیو ریپلیکا ده اټ بی هارد ټوت د څه نه مونږ اخلو مطلب د کلک غاښونه خو کلکي که نه سافټ جنجیوا مطلب دا دی چې د نرمې ورونه او د میوکس ممبرین نه مونږ اخلو میوکس ممبرین مونږ په تیر ټاپک کې مونږ ویلو چې د هغې کوم اقسام دي هغه بیا تاسو سټډي کړي مي نو اوس هغه خبرې دې امپریشن کې راغونډې شوې چې لکه مونږ به نیګیټیو ریپلیکا اخلو هغې ته مونږ امپریشن وایو د اورل کیویټي کې په هغې کې زموږ سره ټوت راځي سافټ جنجیوا میوکس ممبرین راځي چې سټرکچر جوړوي زموږ سره د سشي ټو فیبریکیټ د کاسټ اور ماډل چې مونږ د یو پیشنټ یو ماډل جوړ کړو د څه د اورل کیویټي چې په د امپریشن په ترو باندې د څه دپاره مونږ بیا دا امپریشن اخلو فار میکینګ کراون چې مونږ هغه له یو کراون جوړ کړو یو ډینچر جوړ کړو یا اودر پروستیسس مطلب یو سرجري دپاره مونږ امپریشن واخلو د اورل کیویټي نو دا به زموږ سره صحیح نیګیټیو ریپلیکا به دی د اورل سټرکچر اف اورل کیویټي به راځي دا دې ته مونږ وایو امپریشن اوس د دې زموږ سره آیډیل پراپرټیز اف امپریشن میټیریل اوس مطلب دا دی چې د دې پراپرټیز څه دي د امپریشن پراپرټیز څه دي اټ شوډ بی نان ټاکسکس اینڈ نان ایریټنټس مطلب دا به امپریشن چې دی نو دا به نان ټاکسک وي مطلب زهریله به نه وي نقصان ده به نه او نان ایریټنټ به مطلب دا چې پیشنټ چې دی چا نه چې مونږ امپریشن اخلو نو هغه به نه تنګوي اټ شوډ بی الاستیک ان نیچر مطلب دا چې دا به داسې ربړیز ټایپ وي چې یاره تاسو په هغې باندې ایریټنټ مطلب دا چې تاسو په هغې باندې تنګ نه شئ نو د دغې د وجې نه دا الاستیک جوړ شوي دي بل دی دریم نمبر مینیفولیشن شوډ بی ایزي مطلب دا چې دا به حل کېدو کې چې دی نو دا به ایزي مطلب دا چې کله مونږ جوړو نو اول به یې حلکه په اوبو کې په واټر کې دا مونږ مکس کړو دا پاوډر نو دا مینیپولیشن وایي مکسینګ ته نو دا ایزي وایي ټیک شو سیټینګ شوډ بی لیس دین 5 منټ په 15 منټو کې به دننه دا به مونږ څه کوو سیټینګ کوو به په امپریشن کې او هغه اورل کې به مونږ ږدو اټ شوډ بی چیف اینډ اویلیبل مطلب دا دی چې دا به ارزاني او په اسانه به میلاویږي او اټ شوډ بی ډایمنشنلی سټیبل افر سیټینګ مطلب دا دی چې دا مونږ کله په اورل کې کیدو او دوباره یې بیا رالرې کړو نو هغه مطلب دا دی چې ډایمنشنلی سټیبل به یا قشانتې
د امپریشن مطلب هم دا دی چې دا به زموږ سره نیگیټیو ریپلیکا جوړوي. نو دی په آیډیل پراپرټیز کې راغلل چې مطلب دا دی ډایمنشنلی سټیبل چې نو افټر سیټینګ به هم برابري. اوس د دې کلاسیفیکیشن دی د امپریشن چې کلاسیفیکیشن د دې څنګه دی درې ټایپس دي د دې. سمپلی کلاسیفیکیشن آف بیسډ آن سیټینګ، classification based on viscosity and classification based on elasticity. نو اولنی نمبر به موږ راواخلو classification based on setting. نو دا راځي چې سټډي کوو. classification based on setting څنګه دی؟ د درې ټایپس دي. میوکو کمپریسیو کې زموږ سره راځي material which are initially more viscous, for example impression compound او putty elastomer. دا میوکو کمپریسیو چې دی په on the based on setting کې لکه مطلب یو based on setting کې زموږ سره به دا درې ټایپس دي. اولنی چې دی میوکو کمپریسیو دی، دا میټیریل چې دی نو دا به انیشلی مور ویسکس وي. ویسکس مطلب دا دی چې دا به غاړه، مطلب دا دی داسې ټینګ به وي. دا میوکو کمپریسیو چې دی نو دا به ټینګ وي که نه. فار ایگزامپل د هغې ټایپس ورکړي دي چې هغه به کم میټیریل وي، هغه به امپریشن کمپاونډ وي چې تاسو ته بیا دا یاد وي، او پوټي الاستومرز به دا تاسو خامخا ذهن کې کېدی چې الریډي تاسو ته بیا دا یاد وي. امپریشن کمپاونډ او پوټي الاستومرز چې دي نو دا به مور ویسکس وي، مطلب غاړه پن به پکې وای. دا په میوکو کمپریسیو کې راځي او آن د بیسډ آن سیټینګ کې راځي. د دې بیا درې ټایپ دي د امپریشن: آن د بیسډ آن سیټینګ، آن د بیسډ آن ویسکوسیټي اینډ د بیسډ آن الاستیسیټي. آن سیټینګ کې زموږ سره دا درې ټایپس دي او په هغې کې دا مور ویسکس والا چې دی نو دا امپریشن کمپاونډ او پوټي الاستومر راځي. دویمنی نمبر دی میوکوسټیټیک امپریشن میټیریل. دا د چا ټایپ دی؟ دا د آن د بیسډ آن سیټینګ ټایپ دی. دویمنی نمبر د میټیریل ویچ آر انیشلی لیس ویسکس. لیس ویسکس مطلب دا دی چې دا به غاړه خو لیس ویسکس پي، مطلب دا دی چې لږ به لږ غاړه پن به دی کې. امپریشن پلاستر دی کې او دی کې الجینیټ دي زیاتر یوز کیږي دا دواړه. امپریشن کمپاونډ هم یوز کیږي، هغه مور ویسکس کې راځي، او الجینیټ او امپریشن پلاستر هم یوز کیږي زموږ سره په زموږ کم کلینکس چې دي نو دی کې یوز کیږي. او درېیمنی نمبر دی سیوډو پلاستیک امپریشن میټیریل. دا میټیریل چې دی ویچ آر انیشلی ویری فلویډ، دا فلویډ فارم کې دي او دا کم فلویډ فارم کې دي. مونوفیز الاستومریک امپریشن میټیریل دی ته مونږ وایو. صحیح شو. آن د بیسډ آن سیټینګ چې دی نو دا مونږ نن ډیفاین کو چې یاره دا څنګه دی او امپریشن ورسره هم وي او بیا د دې کم اقسام دي او څه دپاره یوز کیږي. اوس راځو دویمني نمبر ته چې کلاسیفیکیشن امپریشن میټیریل آن د بیسډ آن ویسکوسیټي. اوس ویسکوسیټي چې دی نو دا بیا جدا درې ټایپس دي چې مطلب څنګه ویسکوسیټي. یو های ویسکوسیټي ده، یو های ویسکوسیټي، یو میډیم ویسکوسیټي ده، او بل چې دی زموږ سره لو ویسکوسیټي ده. نو راځو های ویسکوسیټي. های ویسکوسیټي کې زموږ سره کم میټیریل راځي. های ویسکوسیټي کې زموږ سره راځي امپریشن کمپاونډ. امپریشن کمپاونډ زموږ سره په های ویسکوسیټي کې راغی او پوټي الاستومر زموږ سره په های ویسکوسیټي کې راغی. دا میټیریل چې دی زموږ سره په ویسکوسیټي کې یوز کیږي. اوس راځو بل سلایډ ته. اوس د میډیم ویسکوسیټي، موږ های ویسکوسیټي وویل چې یاره هغې کې کم راځي. اوس میډیم ویسکوسیټي کې زموږ سره دا میټیریل راځي چې ریګولر الاستومر هغې ته ویلی کېږي. او دریم نمبر دی لو ویسکوسیټي. دا آن د بیسډ آن ویسکوسیټي کې زموږ سره دا درې سټیجز دي: های ویسکوسیټي، میډیم ویسکوسیټي اینډ لو ویسکوسیټي. لو ویسکوسیټي کې زموږ سره on the following material دي دا: impression plaster, impression paste, light body elastomer او hydrocolloid چې دي نو دا زموږ سره بیا دوه قسمونه دي. مطلب دا دی چې hydrocolloid کې زموږ سره یو reversible hydrocolloid دی and یو irreversible hydrocolloid دی. ما تاسو ته ویلي وو چې reversible څه ته وایي. reversible مطلب دا دی چې دا بیا دوباره د استعمالیدو لایقي، او irreversible مطلب دا دی چې دا تا یو پیر استعمال کړل نو دا به ته بیا ډسکارډ کړې، دا بیا ته دوباره پیشنټ ته نشي استعمالولی. نو دا زمون سره شو ویسکوسیټي. دریم نمبر زمون سره راغی on the based on elasticity. مونږه دوه ډیفاین کړل، دا دریم نمبر دی. on the based on setting مې و ډیفاین کو. on the based on viscosity مونږ ویل په هغې کې درې مطلب سټیجز وو، په هغې کې لو، های اینډ میډیم ویسکوسیټي راتله. او on elasticity کې زموږ سره elastic material او non elastic material هغې ته مونږ ریجزم وایو. non elastic ته مونږ ریجزم وایو. نو elastic material کې زموږ سره کم میټیریل راځي. elastic material کې زموږ سره په هایدروکولایډ کې په ریورسیبل چې دی هغه اگر او کمپاونډ دی. اگر او کمپاونډ به تاسو یاد ساتئ چې دا به